یو میرا بایزید بستانی رحمه الله چې دا یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی هغه د سورې طه تلاوت مو فرمایلو ماسخوتن کې خوب ویني چې دا قرآن مجید دی او هغې باندې دا الفاظ په سنې باندې لیکلی شوي دي هغې الفاظ په سنې باندې لیکلی شوي دي دا په دې خوب کې لګیا دی د سورې طه او په دغه قرآن مجید کې تلاوت کې دا کوم الفاظ چې د سنې لیکلی شوي دي تلاوت کې او ډېر خوشحال دی چې ماله به الله رب کریم د دې اجر راکوي چې څه صفحې واړولې ویې کتل نو د قرآن مجید څه پیجونه بلکل صفا و چې په هغې کې څه الفاظ وغیره د قرآن عظیم الشان نه و دا ډېر پریشانه شو چې دا څه وجه کېدی شي چې د قرآن عظیم الشان دا بعضې صفحې بلکل صفا وایټ پیپر دی په دې باندې د قرآن عظیم الشان الفاظ نشته سوچ یې کولو په دماغو باندې بوج واچولو د الله رب کریم مدد ورسره شامل حال شو ذهن ته فورا دا خبره راله چې اوهو ما چې هغه تلاوت کولو د سورې طه نو زما یو واقع فقص په ما باندې تېرېدو نو ما په ذهن کې دا خبره په زړه کې مې دا خبره راله چې دا بنده چې زما تلاوت اوري دا زما تلاوت ته ډېر زیات خوشحالېږي گویا زما په زړه کې هغه معمولي غوندې ریا یو شکل پیدا شو چې دا زما تلاوت ته خوشحالېږي د هغې د وجې نه دغه الفاظ چې ما د هغه مخې ته لوستلي وو هغه نن په قرآن عظیم الشان کې نشته مطلب دا چې د هغې الفاظو نه زه الله د اجر نه محرومه ساتلی یم معمولي یو کار هم ما ورته د دکابې دپاره وکړو بل دا د ښودنې دپاره وکړو نو رب ذوالجلال ما ورته په هغه کار باندې بیا عمل دا اجر نه راکوي که ډېر غټ عمل وي خو چې دکابې دپاره شو نو بیا مې ما ورته اجر نه میلاویږي ما ورته پې اجر نه میلاویږي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے یو روایت دی فرمائی چې یو ګرام د صحابه کرام ناستو دا مسیح دجال په حواله سره مو خبرې کولې مسیح دجال تذکره مو کوله چې په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تشریف وروړو او زمونږه په میانس کې تشریف فرما شو زمونږه خبرې اورېدلې بیا ټول صحابه کرام متوجه کړل اے سما یارانو اے سما ملګرو آیا تاسو داسې یو څیز ونه ښایمه چې زما په نیز ستاسو دپاره دا شی د مسیح دجال نه زیات خطرناک دی هغه دی شرک خفی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تپوس کوي اے د الله رسوله شرک خفی سلوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلو چې کوم یو سړی په خپل منځ کې د بل لپاره زیاتوالی کوي مطلب دا چې ته لمونځ ته ولاړ یې او دې دپاره خپل لمونځ اوږدې رکوع اوږده کې سجده اوږده کې تلاوت پکې زیات کې چې څوک راشي او ما په لمانځه باندې وویني تهجد ته ولاړی په دې نیت باندې رکعتونه اوږدی چې اوس به څوک راپاسي اوس به څوک راشي ما به وویني او ما ته به ووایي دا خو ډېر نیک عمله سړی دی او ډېر بزرګ دی چې څوک دا عمل کوي خپل لمونځ په دې نیت سره اوږدی چې څوک راپاسي او ما وویني او خوشحاله شي نو دغه سړی د دې فتنې نه زیات خطرناک دی دا شرک خفي زیات خطرناک عمل دی نو غرض مې نه خبرې دا چې کم یو سړی یو عمل که هغه بل ته د ښودنې دپاره کوي هغه عمل بل ته د لیدو دپاره کوي یا د شهرت دپاره کوي الله رب کریم هغه بندګانو ته د هغې اجر نه ورکوي د هغه اجر نه محرومه ساتي یو بل روایت کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې کله اعمال نامې د رب ذوالجلال په دربار کې حاضر شي مهر شوي صحیفې الله رب کریم به ارشاد فرمایي اس کو پھینک دو دام غورځوه دا قبول کا اس کو قبول کرو اس کو پھینک دو دا غورځوه دا قبول کا فرشتے به عرض کوي اے رب ذوالجلال څومره چې زمونږ علم دی موږ خو د دې سړی صرف نیک اعمال پېژنو الله رب کریم به ارشاد فرمایي چې نن هغه عمل به قبلېږي چې کوم صرف زما د رضا دپاره شوي وي دا کمې صحیفې دا کم اعمال چې زه غورځومه دا اعمال په دنیا کې دی بنده زما دپاره نه و کړي بلکې دا یې د مخلوق د ښودنې دپاره کړي
دا یې بل ته د